جی بالکل احساس وایي ستوري مې راوړی دا پروګرام کې چې یو ملنګ او درې ملګري صحیح، یو ملنګ او درې په یو کلي کې درې ملګري وو چې په خپل منځ کې ډېر نږدې تعلق وو او ډېره نږدې ناسته پاستې وه. دغه درې وړو ملګرو خپل تعلیم چې کوم و هغه خپل تعلیم یې پوره کړو، بیا د دغه کالج یا د دغه یونیورسټۍ نه راووت او دغه درې وړه ملګري په دې سوچ کې اخته شو چې چېرته یوه نوکري موږ ته میلاو شي، ښه کار راته میلاو شي، نوکري راته میلاو شي او موږ هغه په خپلو پښو باندې ودرېږو. داسې وشوله چې په یو کالج کې دغه نوکرۍ نه راغلې او خلک خبر شو چې فلانګي کالج کې نوکرۍ نه راغلي دي او خپل کوم تعلیمي سرټیفیکیټ چې دي کوم ډیمسۍ دي نو هغه ورته دغه درې وړو ملګرو جمع کړلې او واپس خپل کور ته راغله. کله چې خپل کور ته راغلل نو دغه درې وړو ملګري په دې انتظار کې وو چې کله به زموږ د انټرویو هغه تاریخ ټاکلی کېږي او بیا به موږ دغه نوکرۍ دپاره انټرویو له ځو موږ ته به دا پته لګي چې یاره زموږ نوکري موږ ته میلاو شوله یا میلاو نه شوه، هغه رزلټ به مخې ته موږ ته راشي. کله چې احساس وایي انټرویو چې کوم دغه تاریخ و دغه وټاکلی شو نو دغه درې وړه ملګري راووته، خو دغو ته د دغه وخته پورې دا پته نه وه چې دا نوکري یوه نوکري راغلې ده. دغه نوکري چې کومه وه نو دا صرف او صرف یوه نوکري وه. دغه درې وړو ملګرو ته په دغه ورځ باندې پته ولګېده چې نوکري یوه ده او موږ خو درې ملګري درې کسان نو دغه په لاره باندې را روان وو. ګوري چې په لاره باندې یو ملنګ د لارې په ښي اړخ باندې ناست دی او مخې ته یو رومال دی چې په هغه باندې ماتې روپۍ دي او ښې ډېرې روپۍ ورته مخې ته پرتې دي. کله چې دغه ملګري په دغه لار باندې تېرېږي او دغه ملنګ خوا ته ورسېږي نو دا ملنګ ورته صرف دغه کوي چې زما د سترګو نظر نشته دی. دغه ملنګ تورې چشمې په سترګو کړي دي او چې دغه ځوان ورته ورسېږي نو دا ملنګ ورته صرف دا غږ وکړي چې زما د سترګو نظر نشته دی او زما سره مالي امداد وکړي. کله چې دغه اولنی ځوان چې کوم و دغه انټرویو له چې تو دغه ملنګ خوا ته ورورسېدو او ملنګ دغه شان ته غږ وکړو چې زما د سترګو نظر نشته دی او زما سره مالي مدد وکړي. نو دغه لږ چې کومه و دغه د ملنګ د سترګو ته دا لاس داسې ووه چې خو ملنګ پرې ځان پوه نه کړو. هلک ته پته ولګېده چې د ملنګ نظر چې کوم دی د سترګو دا خو واقعي د کار نه کوي، ځکه چې ما ورته د لاس اشاره وکړله او هغې ونه لیدله. د ملنګ مخې ته په دغه رومال باندې چې څومره روپۍ پرتې وې دغه ټولې تې راټولې کړې او په خپل جیب کې کېښوستلې او مخ په وړاندې باندې روان دی. کله چې دویم ملګری راغلی نو دغه ملنګ خوا ته راورسېدو. دغه اولنی ملګری چې کوم و دغه تې مخکې لاړی نو د ملنګ د خپل جیب نه نورې روپۍ راواخیستلې او په خپلې مخ کې دغه رومال باندې کېښوستلې. دغه دویم ملګری چې کله په دغه لار باندې تېرېدو د ملنګ خوا ته راورسېدو نو ملنګ بیا دغه شان ته اواز وکړو چې زما د سترګو نظر چې کوم دی دا نشته دی او زما سره مالي مدد وکړئ. دغه دویم ملګري هم دغه شان ته د خپل لاس اشاره وکړله د ملنګ سترګو ته او ملنګ پرې ځان پوهه نه کړو. دویم ملګری چې کوم و دغه هم د ملنګ د مخې نه دغه روپۍ راواخیستلې او په خپل جیب کې کېښوستلې مخ په وړاندې باندې روان دی. دریم ملګری چې کله را روان دی او د ملنګ خوا ته راورسېدو نو ملنګ ورته دغه خبره وکړله چې زما د سترګو نظر نشته دی او زما سره مالي مدد وکړه. دریم ملګری ډېر زیات حیران شو، د ملنګ خوا ته ودرېدو چې دا په سرو غرمو باندې په دې لویه لار کې ناست دی، د سترګو نظر چې کوم دی دام نشته دی او دا چې چېرته ځي نو هغه ځای ته به دا خپل ځان څنګه رسوي. یو سوچ ورسره پیدا شو، یو فکر ورسره پیدا شو. د ملنګ مخې ته دغه درې ملګري هم د سترګو ته دغه د لاس اشاره وکړله خو ملنګ پرې څه ځان پوهه نه کړو. دریم ملګری چې کوم و نو د هغه د ملنګ د دغه مخې نه روپۍ چې کومه وي هغه ټولې راټولې کړلې او د ملنګ په جب کې کېښوستلې. ملنګ ته دا وویل چې ستا د سترګو ملنګ نظر چې کوم دی هغه نشته دی ملنګ او ته د مخې ته دا روپۍ نه وینې خو دا روپۍ تا ته کله سیوا کېدلې داسې په لاس باندې تا ته پته لګېدله نو ته دا روپۍ راټولوه او خپل جیب کې ږده ځکه چې ستا د سترګو نظر نشته او داسې نه چې په دې لاره باندې څوک داسې تېرېږي او ستا نه دا روپۍ راواخلي او ځینې ویسي.
ملنګ ورته ډېر زیاته دعا وکړله او ملنګ یې ډېره مننه وکړله، وایي چې ته خو ډېر ښه هلک یې او روان چلته یې. هغه ورته وویل چې په پلانکي کالج کې نوکرانې راغلي دي او زما یو دوه ملګري وو، هغه زما نه مخکې تللي دي او زه په هغه پسې روان یم. ملنګ ورته وویل چې ټیک ته ځوانه، زه الله دې کامیاب لره، کامران دې الله پاک لره، خو زه ځمه د دې ځای نه چې زه ځمه نو زما پیزار نشته دی په خپو باندې، ما لا ستا چې په دې خپو باندې کوم پیزار دي ما له دا پیزار راکړه. هلک ورته وویل چې ملنګه پیزار خو به درله درکړمه، خو زه خو دغه شانته انټرویو له روان یم او چې زه داسې په خپې بله خپې ورشم، زما پیزار په خپو باندې نه وي، نو زه به څنګه هغه ځای له ورشم، هلته خو به ډېر خلک راغلي یو انټرویو ده دغه شانته پاک ځای به وي، نو زه به څنګه داسې ورشم. دغه هلک د خپل ځان سره داسې لږ غونته کې سوچ وکړو، بیا یې خپل پیزار ویستو، دغه ملنګ په خپو باندې کړو، ملنګ یې د لاس نه ونیو، را روان یې کړو. هلک ورته دا وویل چې ملنګه بس زما په خپو باندې چې کوم پیزار دی دا بالکل واخله او بس ما ته چې هر څه راپېښېږي خو تا د دې ځای نه سایډ ته کوم. هغه وویل چې ډېره ښه ده. بیا چې دغه کالج ته ورسېده یا دغه دفتر ته ورسېده، دغه سنټر ته ورسېده، په کوم ځای کې چې دغه انټرویو وه او دغه درې واړه ملګري تله. لومبنی ملګری چې کله په ګیټ باندې وردننه شو نو هغه خیل راخیل وکړو، هلته یو نوکر و دغه دفتر مخې ته په دا ګیټ باندې د هغه ډیوټي وه. هغه ته یې وویل چې نور څوک راغلي دي انټرویو له که نه دي راغلي. هغه ورته وویل چې نور څوک نه دي راغلي. نو دغه هلک چې کوم و دغه لومبی هلک چې کله دغه ځای ته ورسېدو نو هغه ډېر زیات خوشحاله شو چې دا څوک نشته دی او نوکري ده بس ماته میلاو شوله. هغه لاړې او کېناستو. دغه دویم ملګری چې کله په ګیټ باندې راننوتو او دغه نوکر هغه ته اجازت ورکړو دننه راغلی، هغه هم دغه شانته وویله، تپوس یې ته وکړه، هغه ویل چې یو ملګری راغلی دی نور څوک نشته دی. هغه چې خیال وکړو نو هغه دغه ملګری راغلی و کوم چې دغه درې واړه ملګري وو، دغه لومبی ملګری چې ولیدو دا ډېر زیات خوشحاله شو چې دا زمونږ د کالج ملګری او زمونږ د یونیورسټۍ ملګری او زمونږ تعلق و، مونږ ورسره یو ځای شو، ګپ شپ به ولګوو، په دې کې به خامخا د یو ملګري کار به وشي. مونږ درې کسان یو نوکري یوه ده، د یو ملګري ته به میلاو شي. دغه لومبی ملګری چې کله دغه ځای ته رادننه شوی نو دغه ملګري ځان دومره ناشنا کړو چې دا خپل ملګری نه پېژاندو. د ورته سلام وکړو، سلام یې پرې وانغوستو. او دغه دویم ملګری چې کله راننوتو نو ده هم دا لالچ وکړو چې دا ملګری زما دلته ناست دی، دا خو زه پېژنم چې دا څومره قابل دی، دا څومره د دغه کمزورۍ نه ورته معلوم یا قابلیت هم ورته معلوم و. نو ده هم دا خبره وکړله چې نور څوک نه دي راغلي او دا یو ملګری راغلی دی، بس لکه زما نوکري وشوله. دا هم دغه شانته کېناستو، خپل منځ کې هغه خبرې دغه تعلق بالکل ختم شو. بیا دغه دریم ملګری چې کله دغه ګیټ ته راورسېدو، کوم چې دغه ملنګ ته د خپو پیزار ویسته و هغه له دغه روپۍ د ملنګ ته په خپل جیب کې کېښوستلې او په خپې بله خپې باندې راغلې. کله چې په ګیټ باندې راننوتو هغه هم د دغه نوکر نه تپوس وکړو، هغه ورته وویل چې یو دوه ځوانان راغلي دي او نور څوک نشته دی. هغه چې ورننوتو یو ملګري ته وکاته، بل ملګري ته وکاته، هغه پسې داسې مذاق وکړو چې یاره دا څه لیونی راننوتو، د خو کپړې هم داسې زړې کپړې اغوستې دي او پیزار چې کوم دی دا یې په خپو باندې نشته دی، دا څنګه انټرویو له راغلې. هغو پسې داسې وخندل او ټوکې ټاقلې پسې شروع کړې. هغه ورته سلام وکړو چې مونږ خو هغه هم دغه شانتې وویل چې ملګري یو، زه اوس په دې ځای کې را یو ځای شو، ګپ شپ به ولګوو، نوکري دی یو ملګري ته ورکې خامخا میلاویږي. خو دغه دوه ملګري چې کوم وو هغه دغه دریم ملګري سره په خپل منځ کې دغه درې واړو خبرې ختمې کړې دي. بیا انټرویو شروع شوله، کوم افس کې چې کوم استاد ناست و یا انټرویو چې چا اخیستله هغه ناست و، هغه ناکینګ وکړو، خپل دغه نوکر ته ټلۍ وکړله چې تاسو دغه کسان چې کوم دي دا ما ته راووړه، خو هغه ته دننه په کیمره کې ښکاره کېده چې دا په خپو باندې چې پیزار نشته دی، دا کس را دننه کړ. دا دوه کسان چې کوم دي دې ورته جواب ووایه چې تاسو زه او دغه یو کس را دننه کړ. هغه را دننه کړو، دغه کس چې په خپو باندې پیزار نه و، هغه نورو دوه ته یې وویل چې تاسو ځئ. هغه دوه ملګري چې کوم وو دغه اولني دوه چې راغلي وو نو هغه نوکر ته وویل چې تاسو سرجي ته سوال وکړئ، منت ورته وکړئ چې مونږ دننه کې دفتر ته زمونږ نه انټرویو واخلي. خیر که مونږ انټرویو پاس نه کړله فیل به کړو، خو کم از کم چې مونږ دننه وځو زمونږ نه انټرویو واخلي.
هغه نوکر بیرته راننوت او دغه افسر ته یې وویل چې سرجي بار دغه کسان چې کوم دي هغه دغه شانته خبره کوي چې کم از کم مونږ خو دې دفتر ته دننه کوي چې زمونږ نه تاسو انټرویو واخلئ که مونږ انټرویو پاس نه کړو له فیل خو به یې کوو هغه ورته وویل چې ورته اواز ورته وکړه چې راننوځي هغه چې راننوت نو دغه فیضار چې نشته دی هغه کس یو سایډ ته کېنه او دغه دواړه بل سایډ ته کېنول د هغو دواړو نه تپوس وکړو چې تاسو د څه دپاره راغلي یاستئ هغه ورته وویل چې مونږ انټرویو له راغلي او تاسو زموږ نه انټرویو چې کوم انټرویو ده هغه تاسو زموږ نه وانغسته د باره مقصد کولي دغه افسر ورته وویل چې بچیه ستا انټرویو خو ما ډېره مخکې اخیستې ده زه هغه ملنګ وم کله چې ته د کور نه را روان وي په دا لاره باندې وي او زه د لارې په یو سایډ ته ناست وم زما مخې ته رومال و ما به دا غږ کاوه چې زما د سترګو نظر نشته دی او زما سره مالي مدد وکړي نو تا روپۍ راواغېستلې زه ښه ټیک ټاک وم زما د سترګو نظر و خو ما تورې چشمې لګولې وي نو تا ته دا پته نه لګېدله تا زما د مخې نه روپۍ راواغېستلې په خپل جیب کې دې کېښوستلې بیا دغه دویم ملګري هم دغه شانته وکړله چې بیا ما د خپل جیب نه نور روپۍ په دا رومال باندې کېښوستلې هغه دویم ملګری چې رالی هغه هم دغه شانته وکړله زما د مخې نه روپۍ راواغېستلې په خپل جیب کې کېښوستلې مخ وړاندې دغه شانته رالی درېیم ملګری کوم چې دغه پیزار نه و پخ وکړلی او دلته کېناستو نو هغه ورته وویل چې دا هغه ستاسو هغه درېیم ملګری دی چې هغه رالی او دغه روپۍ زما په جیب کې کېښوستلې او ما ته دا وویل چې ملنګه ستاسو د سترګو نظر نشته دی او داسې نه چې داسې څوک راشي چې ستاسو نه دا روپۍ راواخلي ستاسو د سترګو نظر نه لګي او دا چې تاسو وینئ تاسو پسې ټوکې ټقلې کوئ چې دا په خپل لختې راغلی دی دا لیونی دی دا هغه دی دا دی نو دغه فیضار ما له راکلي زه ما په خپل کلي او زه دغه ځای نه رالم نو دا داسې ځکه رالی چې دغه فیضار یې ما له راکلي او دا په خپل لختې رالی نو دا نوکري چې کومه ده دا ستاسو انټرویو شوې ده دا یو ملګری ستاسو پاس شوی دی دلته نوکري میلاو شوله او تاسو دواړه چې کوم یاستئ نو بس ستاسو د الله مد شو چې په کومه لار راغلي یاستئ په هغه باندې بېرته واپس شئ